یو داسې درود چې د جمعې په شپه باندې ویل کېږي چې دا د زمانې د امام شافعي رحمه الله د مغفرت سبب ګرځېدلی و. څنګه امام شافعي رحمه الله تاسو معلومه ده چې د زمانې ډېر لوی عالم او امام تیر شوی دی، ډیر لوی علم ورته الله جل شانه ورکړی او د قرآن او حدیث نه به مسایل راویستل په سونو زرګونو شاګردان او یو ډیر لوی فقاهت الله جل شانه ور نصیب کړو. دغه امام د زمانې امام شافعي رحمه الله چې کله وفات شو نو چا په خوب کې ولیدلو، پوښتنه یې وکړه چې حضرت ستا د مغفرت سبب څه وګرځېدل، یعنی ستا د زندګۍ هغه کوم عملو چې ستا د مغفرت سبب وګرځېدلو. نو امام شافعي رحمه الله ورته وی چې بالکل زما خو ډیر ګڼ شمېر عملونه، درس تدریس، شاګردان، قرآن حدیث، تبلیغ، بیانونه او ګرځېدل د دین دپاره او محنت کول، شپې ورځې سبا کول، خو وی کوم عمل چې زما د مغفرت سبب وګرځېدل او زما بیړۍ پار کړه، وی هغه دغه درود پاک چې ما به د جمعې په شپه د دې ډېر کلک اهتمام کولو، نو وی په دغې درود ویلو سره الله جل شانه زما مغفرت نصیب کو. نو دوستانو د خبرې مقصد مې دا دی او د خپل پیغام تاسو ته در رسول د دې مقصد مې دا دی چې ډېر ګڼ شمېر زموږ ملګري کتونکي هغوی د جمعې په شپه باندې د درود پاک اهتمام کوي، موږ سره رابطې کوي، دومره درود مو ویلو دومره درود مو ویلو. نو نن نه پس زما تاسو ته دا خواست دی چې تاسو درود پاک خو به هسې موایي، د درود پاک به هسې اهتمام کوئ. دغه درود کم چې تاسو ته وسښکاري دا تاسو ته انشاءالله زه اسانومه نورم چې زما په الفاظو سره تاسو یاد کوئ او تاسو ښکاري هم، نو د دغې درود به اهتمام کوئ. دغه درود به خپلو بچیانو ته، خپلو کشرانو ته، خپل فامیل ته، خپلو دوستانو ته به ورولېږئ او ورته به دا خواست وکئ چې نن نه پس د دغې درود اهتمام کوئ. ګنهګار موږ تاسو ډېر زیات یو چې د زمانې د امام چې الله جل شانه ورته ډېر لوی علم فقاهت ورنصیب کړی و، تر نن زمانې د هغه د فقه نه او د هغه د مسایلو چې د قرآن عظیم الشان او د حدیث مبارکو نه راویستي دي، امت ترې فایده اخلي، امت د هغې نه لګیا دی رڼا حاصلوي. نو دغومره لوی امام د هغه د مغفرت سبب چې ګرځېږي هغه دغه درود پاک ګرځېږي. نو موږ او تاسو ته پکار دی چې دغه درود پاک د دې اهتمام شروع کو. عام ورځو کې هم ویلی شي خو د جمعې په شپه باندې چې دا درود زموږ او ستاسو نه بالکل پاتې نشي، د دې کلک اهتمام وکړو او د الله نه پوره امید ده انشاءالله چې د زمانې د امام به مغفرت نصیب کیږي. نو انشاءالله العظیم موږ او تاسو د هغې رب بندګان یو کم رب چې د امام شافعي دی او کم رب چې د امام شافعي رحمه الله مغفرت نصیب کړی. نو د الله نه پوره امید ده چې زموږ او ستاسو هم په دغې درود پاک سره الله جل شانه مغفرت نصیب کوي. دغه پیغام په خپله باندې هم عملي کوي او نور دوستانو ته خامخا ورسوئ. نو اوس دغه درود زه تاسو ته په خپلو الفاظو کې وایم چې دا تاسو په سکرین باندې به ښکاري او تاسو ته به زما آواز هم له دې سره چلیږي، نو تاسو د دې نه په صحیح الفاظو سره دغه درود یاد کړئ. نو هغه درود دا دی: اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه. یو دا شو. دویم ورپسې دی وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه. او دریم نمبر دی وصل على محمد كما امرت بالصلاة عليه. او ورپسې څلورم نمبر دی وصل على محمد كما تحب ان يصلى عليه. او پنځم دی وصل على محمد كما ينبغي ان يصلى عليه.